इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है। तारिक जमील साहब जो हैं इंतकाल कर गए हैं। तारिक जमील साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक तारिक जमील साहब को जन्नत में जगा दे। अल्लाह पाक इन सबको सब्र दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा। نیکی خیلی احترامات می قبول کړي. عزتمندو په سوشل میډیا باندې یو غوغا او یو غوبل شروع دی چې عالمي دین مفکر اسلام حضرت مولانا طارق جمیل صاحب چې هغه ته هارت اٹیک شوی دی او اسپیټال ته وړی دی، هلته اسپیټال کې ساه ورکړله او بعضی نیوز والا دا هم پکې وایي چې اکسیډنټ یې کړی دی. اکسیډنټ کې ډیر په بد حال باندې وفات شوی دی. راځئ عزتمندو دا ټول معلومات مو سره په دې ویډیو کې وګورئ چې مولانا طارق جمیل صاحب په څه وجه باندې وفات شوی دی. عزتمندو ډیرو نیوز والا دا ویلي دي چې هر اٹیک ورته شوی دی، څوک وایي اکسیډنټ یې کړی دی، خو مونږه پوره تحقیق وکړلو، رینګونه هم وکړل، ډیر معلومات هم وکړو، ډیر نیوز هم وکتل چې آیا مولانا طارق جمیل صاحب رښتیا وفات شوی دی او که نه. دوستانو اصل کې دا مولانا طارق جمیل صاحب وفات شوی نه دی، دا یو بل طارق جمیل و چې د مولانا طارق جمیل صاحب ګاونډي و، یعنی رشته دار یو، دغه هم طارق جمیل نوم و. اصل کې هغه وفات شوی دی، مولانا طارق جمیل صاحب وفات شوی نه دی. هغه سه ختیاب دی، خو ټیک ټاک دی، خو روغ رمټ دی. دا بعضی نیوز والا اسی پیک نیوز چلوي چې څوک کوئی هارت اٹیک ورته شوی دی او څوک کوئی اکسیډنټ یې کړی دی. عزتمندو دا خبره مکمل دروغ ده. مولانا طارق جمیل صاحب ټیک ټاک دی، روغ رمټ دی. هغه خپله هم بیان ورکړلو چې ما پسې پروپیګنډې شروع دي، څوک کوئی مړ دی او څوک کوئی له اسپیټال کې بېهوشه پروت دی. مولانا طارق جمیل صاحب خپله وویل چې زه صحیح سلامت یم، روغ ټیک ټاک یم، هیڅ تکلیف راته نشته دی او دا کم نیوز چې په سوشل میډیا باندې چلیږي دا مکمل دروغ دي. دا بل طارق جمیل و، هغه مونږ سره ګاونډ کې اوسېدو، رشته داره مو، هغه بل طارق جمیل دی، زه نه یم. دوستانو مونږ ته پکار دی چې د پیک نیوز او دروغ خبر نه مکمل ځان وساتو. مولانا طارق جمیل صاحب ټیک ټاک دی، خپله هم یې بیان ورکړی دی. دوستانو دا وا زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو. د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل ما در سره سبسکرایب کړئ چې هر یوه نیو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانتیا سره ملاویږي. والسلام.